بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن کتونکو سلامونه او پیرزونې. زه نیاز احمد خان د الیکشن کال 2018 ټاکنو په خصوصي خپرونه کې تاسو سره بیا مخامخ یم. قدرمن کتونکو موږ چې څنګه هڅه کوو کوشش کوو چې په دې خپرونه کې تاسو ته تازه معلومات درکوو. دلته چې کوم امیدواران ولاړ دي د هغوی سره تاسو ملاوو او د هغوی چې کومه پروژې دي کومه ایجنډا ده د ګټلې په صورت کې هغه به د عوامو ته ولس ته څه ورکوي. نن چې زما سره چې کوم میلمه بل ناست دی هغه د دې سوات نامتو سیاستوال دی. هغه چې دی نو د چا نه دغه نامه پټه نه ده د وړوکوالي نه چې دی هغه د سیاست د هغه چې دی وایي د هغه هغې کې چې دی هغه غوښتنه ده او د هغه سملاستنه ده په سیاست کې او د یو غریبې کورنۍ سره تعلق دی فضل الرحمن نونو صاحب چې د تحصیل ناظم هم پاتې شوی دی او سیاست چې دی نو زه اکثر وایم خلک د نونو صاحب نه زده کوي. نونو صاحب تاسو ته چې دی هرکلی وایم په خیر راغلی. ډېر تمهید به نور مخکې نه تړم. تاسو چې د حلقه پي کې پای په 15 چې دا د سوات زړه دی مرکزي منګوري ښار دی او د هغې نه تاسو امیدوار یې او خلکو نه دا تمه کوئ چې تاسو له اوږد درکړي. دوی خلکو ته دا ووایي چې د کامیابۍ په صورت کې به د دوی لپاره د سوات د منګوري کمې کمې لویې ستونزې مسالې څه به راوړئ دوی له به چې دی نو څه تحفه ورکوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو نیاز خان زه ستا مشکور یم چې ما یو ټایم راکړو. زه به لږ غونتې ستا دا سوال مخکې بیم. زما د قومي وطن پارټۍ سره تعلق دی. قومي وطن پارټي د پښتنو یو واحده نماینده جماعت دی چې د هغوی ترجماني کوي او دا د دې قیام د پیپلز پارټۍ شرپاو په شکل کې په 2012 کې وشو دا را روان دی او د پښتنو دپاره اواز پورته کوي. نن زمونږ سیاسي منشور چې دی په هغې کې د ټولو نه اوله خبره چې دا هغه امن دی چې کله موږ امن طرف ته لاړ شو نو بیا به صوبایي حقوقو طرف ته به ځو د خپلو قومونو سره د وطن دننه چې څومره دي او په دې طریقه باندې مختلف هغه زموږ سیاسي منشور دی چې په هغې کې روزګار د صنعت دپاره د ځوانانو دپاره توانۍ د بجلی په سطح باندې پیداوار کول چې موږ مختلف هغه خبره. اوس تاسو دویم سوال ته راځم چې مثال په طور کامیابۍ طرف ته زه لاړ شم نو ما ته ډېر افسوس کېږي چې نن دا صوبایي حلقه چې ده دا په 1,00,000 آبادۍ باندې مشتمل ده. 1,10,000 ووټرز خو آبادي دا د 3,00,000 آبادي ده. مخکې چې کوم وه نو په 1,40,000 1,10,000 1,40,000 آبادۍ مشتمل حلقې وي خو نوي انتخابي اصلاحات چې وشو نو هغې دپاره صوبایي حلقه چې ده د 3,09,000 آبادۍ باندې مشتمله جوړه شوه. په سوات کې چې اوس هم غټه حلقه ده نو هغه دا حلقه ده. اوس دې حلقه کې زه د نورو ادوارو خبرې نه کوم خو د دې 3 ادوارو چې هر سړي 15 کاله تېر کړه بدقسمتۍ نه نن هم دې ښار کې د پاکو اوبو خبره کوي. نن دې ښار کې چې 10 منټه باران وشي نو د هر سړي په کور کې کشتۍ رواني او خلک پکې کریډې نیسي. په دې ښار کې نن هم د تعلیم په بنیاد چې کم مشکلات او تکلیفات دي. دې ښار کې چې نن د صحت په بنیاد باندې کم مشکلات او تکلیفات دي. دې ښار کې چې د ټریفک په نظام په بنیاد باندې کم تکلیفات او مشکلات دي. دې ښار کې د خلکو د روزګار چې کمې موقعې نشته. دې ښار کې چې د دعوې کېږي د ګیس او د بجلی په شکل کې د هغې کم مشکلات او تکلیفات دي. دلته چې د انصاف کم مشکل او تکلیف دی نو د هغې په رڼا کې زه چا باندې تنقید کول نه غواړم او دغه مې ووایي چې هر سړي 15 کاله خپل دور تېر کړی دی خو دا نمونه مشکلات دي. الله تعالی رحم وکړو په 25 تاریخ کې قوم په ما اعتبار وکړو. د پاک اوبو دپاره زه یو ښه سوچ لرم او ما به حیثیت تحصیل لازم هغه وخت کې ګریویټي واټر سپلای یو سوچ رااغسته او هغې دپاره ما ډېر زیات کار کړی. خیر خو نن ډېر خلک خبرې کوي هغې کې ځکه چې څوک وایي ما د باغډیرۍ نه پیپ را روانه و څوک وایي دا چلو دا پوه پې نه دی چې دا څنګه دی. هغې دپاره مونږ دا دی چې دا په باغډیرۍ کې په هغې په سیند باندې یو فلټرایز پلانټ لګي او هغه پلانټ چې دی بیا دا ښار په 8 غټو ټینکو مشتمل تقسیم دی. یا د هغې نه ډسټریبیوشن دی مختلف خبرې دي او په پلانینګ والا اعتراضات او دا پروینشل ګورنمنټ په عادي مرکز له به ورکوي او مرکز به
دا چېرته یو میګا پراجیکټ ډونرز ته ورکوي چې چېرته جګه مګه هغوی په دې کې انټرسټ اخیسته هغوی په رڼا خبره. دویمه خبره ما تاسو ته وکړه په کار خدا چې دویمه خبره زه تعلیم وکړم، خو دویمه خبره زه د نکاسۍ کوم. هغه نکاسي دا ده چې نن نیمه ګنټه باران وشو دلته نو دا ښار داسې لکه ډوب او زمونږ د خلکو دومره نقصانات وشي چې د هغې انتها ده. ټیک ته چې دا نمونه سیلاب یا هغه چې راشي په دیاتو کې یو کور ویوړی شي، خو دلته کور وی نه وړی شي، خو دلته چې اوبه لاړې شي نو د خلکو دومره سامان او هر څه نقصان وکړي چې هغه د لکو روپو خبره. درېیمه خبره دا ده چې دلته کې په دې 1500 دورونو کې 3 دورونو کې یو کالج نه دی جوړ شوی، نه د جنکو نه د هلکانو، او یو پیوس پاټی شیرپاو خان چې کله چیف منسټر و یو انټر کالج جوړ شو. بیا د ان پی دور کې 2012 کې هغې له ځمکه اخیستی شوی او په 2016 کې کمپلیټ شوی او 2 ایم پي ګانو په یو بل والی دی چې یو وی دا زما حلقه کې دی او بل وی زما حلقه کې دی. بنیادي طور سیس دا دی نو نوی نه دی جوړ شوی. اوس هم زموږ ماشومانان ښې ښې لمبرې واړي خو هغو ته کالجونو کې داخلې نه میلاویږي. ولې نه میلاویږي؟ دلته کې نوی جوړ نه شو او زوړ په 2005 کې جانزیب کالج چې دی هغه وران کړی شو، هغه شو پرون چې پکې 1000 کسه داخلېدل، نن به پکې 400 داخلېدل. په کار خدا ده چې تعداد او آبادي سیوا کېږي چې دی کې کم سے کم مونږ 4-15 خلکو لا هغه جوړ کړو. نو مالداره خو پرایویټ ته ورېږي، غریب سره دغه گنجایش نشته. څلورم چې مونږ دلته د ټریفک خبره زه کوم او دې باندې بعضې نو زه دا ټریفک دا نه چې زما پکې چېرته دا ښار غټ شي، څه ډېر لوی جایداد مې دی یا ډېر غټ ټرانسپورټ مې دی یا څه انتظام، زما پکې هېڅ نشته. زه په دې ښار کې په دغه لحاظ چې دی د قوم ته یو یتیم میلاو یم، زه د دې قوم سوچ کوم. نو دا ښار چې غټ شي، دا رشکې چې دي، دا هر څه چې دي دا به مختلفې تقسیم شي، څنګه مالګاډي جوړ شي، خلکو ته به د روزګار موقع میلاو شي. د صحت په بنیاد باندې زمونږ دا دی چې یو اسپتال دی په هغې باندې شانګله پرته ده، په هغې بولیا پروت دی، په یو لحاظ زاري یو شانګله پې زوته کا او د اسواد پې زوت کا هم هغه نه کېږي. 15 کاله نه مخکې یو اسپتال شروع شوی، د دې وخته پورې هغه جوړ نه شو. مونږ خو دا وایو چې دې ښار کې په هر یو کونسل کې یو ډسپنسري وي د ایمرجنسي په بنیاد باندې چې هغې کې د وخت د ایمرجنسي په بنیاد دوايي پرته وي، د خېټې درد داسې کوم بنیادي ضرورت راځي چې هغه حل کېدی. بنیادي طور سیز دا دی. دې سره چې تاسو وګورئ د هغه خبره راځي، د روزګار خبره راځي. روزګار دا نه دی چې کلاس 4 نوکري روزګار دی. که موږ ښه تعلیم وکړو، په هغه کې اوپن میرټ کې زه پېښور کې کښېنم، ما ته وایي دا سیټ چې دی زه فسټ به راشم، زما بچی به فسټ راشي، هغه وایي دا د پېښوري دی. سواد کې چې کېني هغه له د مردان 400 بنو بل ځای نه نوښار نه بل ځای نه راولېږلی شي. په دغه لحاظ چې وګورئ دلته اوس هم 50% دا اوس هم علاقې داسې شته چې هلته ګیس نشته، او کوم ځای کې چې ګیس شته هلته چې ایله باران ورځی راښکاره شي بیا هلته کې ګیس نه وي. ولې منصوبه بندي صحیح نه ده شوې. دلته کې د بجلۍ په بنیاد خبره کېږي نو دا ترانسفارمر ورکول دا دونه غټه خبره نه ده. خبره دا ده منصوبه بندي کول. نن چې دی په 2018 کې دعوې کېدې چې یاره ګیس لوډ شیډینګ به ختمېږي، نو کېدای شي پنجاب کې ختم شوی، خو سیسټم چې کوم اوورلوډ دی، اوورلوډ په سیسټم په بنیاد باندې پنجاب کې په 50 منصوبو کار روان دی، په خیبر پختونخوا کې په یو منصوبه کار نه دی روان. نو موږ دا وایو چې د خیبر پختونخوا سره تعصب کېږي، بې انصافي کېږي، او هغه لحاظ کله د پی ټي آی په شکل ووټ راغه شوی مرکز سره د هغو اختلاف او هغې د هغې سزا چې ده مونږ خلکو ته میلاوي. دقیقه له راځم د دې کس دا ووټ چې دی که نه، دا اکثر دا پوښتنه کوم د هر یو کاندیډیټ نه، دا یو ووټ دا پرچي چې ده د څه بدلون راوستی شي د دې وینګولې د خلکو په راتلونکي وخت کې د هغوی د ترقۍ دپاره د هغوی د سوکالۍ دپاره څه کردار ادا کولی شي؟ ګوره جي که ووټ په سوچ ورکړی شي نو دا ووټ چې دی دا ډېر قیمتي دی، او هغه قیمتي دا دی چې په دې ووټ لاړ شي یو کس پارلیمنٹ ته، او په پارلیمنٹ دننه د دې قوم فیصلې کیږي. جمهوریت چې څه ته وایي، جمهوریت وایي جمهوریت کې خدا خبره ده ستا په ووټ باندې تا منتخب کړی سړی ستا دپاره فیصلې او ستا دپاره به اواز پورته کوونکی سیز دی. اوس دا ده چې ته هغې باندې چې دی هغه فیصلې کیږي،
چې هغه فیصلې کېږي نو دا خو ډېرې بنیادي خبرې ما وکړې دا موږ په دې وخت کې د دې نه یو دا خو 21مه صدۍ ده موږ په 21مه صدۍ کې په اوبو پسې ګرځو نکاسې پسې ګرځو موږ په کار دا ده چې موږ نن د نور څه خبرې کولې په دې خطه کې ټیک ده چې د امن ډېر غټ ضرورت په دې دی چې افغانستان او پاکستان کې موږ په امن کېناستو پښتون افغانستان او پاکستان ټچ دی په دغه لحاظ پنجابي هندوستان او پاکستان ټچ دی پس رسم په رواجونو په ثقافتونو په مختلف کلتورونو باندې ټچ دی مونږ چې په امن راډو نن چې دا سپیک زوتولی کېږي که دا سپیک مونږ دا اواز زما پاټۍ اوچت کړی دی زما لیډرشپ په هر فورم اوچت کړی چې متبادل روډس ورکوي طبي شام هغه په دې باندې دا راشي چکدرې پورې داسې مونږ د ګلګیت چترال دواړو دیرونو باندې دا راشي خبره نو مونږ سپیک نه یو شی الو موږ دا وایو چې هغه خلک خیرات په نه ورکوي به سرمایهکارۍ له راځي چې سرمایهکارۍ له راځي نو کم سړی چې سرمایهکاري کوي د هغه سره به مقامي سړی پکاري کم مقامي سرمایهکار چې نن جایدادونه خرڅوي او اسلام آباد کې کور او بل شی په کرایه لي چې په دې باندې وخت تېروي دقیق راځو په دغه تناظر کې د سواد په ترمینګولې تاسو ډېر پیژنئ هغې د سب میسج څه پیغام ورکوئ د راتلونکي انتخاباتو دپاره زما خو دغه میسج دی که ما باندې اعتماد وکړو زه ایم پی ایم نه یم پاتې زه یو سیاسي کارکون پاتې شوم زما والد صاحب د الله وبخښي د هغه یو سیاسي پارټۍ سره تعلق و زه د بچپن راځي لګیم ما په هغې په لحاظ ډېر تکلیفات د بچپن نه تېر کړي دي او ډېرې ښې ورځې مې هم لیدلي ځکه چې ممبر هغه به نه یم خو مشران مې راغلي دي او بیا ما د دې قوم دپاره د خلکو نه څه نه څه خدمت دی خلکو اخیستی که ما د چا نه 10 روپو لالچ کړی نو زه ورته یم چې نو کما د دې قوم 10 روپو ته نقصان رسولی د دې ملک څه څیز ته مې نقصان رسولی زه بیا وایم چې نه او که مې نه رسولی نو یو ځل اعتماد وکړئ او انشاءالله تعالی خدمت واده چې دا هغه زه کوم ډېره زیاته مننه قدرمنو کتونکو دا عبد الرحمن نونو څنګه چې ذخیره کې ویم چې د ووټ هغه پرچي چې ده نو هغه پاور دی طاقت دی د عوام 15 کاله بعد ستاسو لاس ته راځي او دا ستاسو ذمہواري ده چې ځان له داسې مشران وټاکئ چې هغه حقیقي بنیادونو باندې ستاسو مسلې ستاسو ستونزې حل کړي او ستاسو لپاره په پارلیمنټ کې داسې پالیسیانې جوړې کړي چې هغه اوږدمهاله وي هغه د راتلونکي نسل لپاره دې سره چې پروګرام سرته رسي خپل قربان نیاز احمد خان ته سره د کیمرمین مهدي شاه اجازت ورکړئ د الله په امان